اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو ته په حسد باندې خبره کوم. حسد څه ته ویلی کېږي؟ حسد دې ته ویلی کېږي چې یو کس د بل انسان سره د بل کس سره یو نعمت وویني چې یاره دا نعمت د ده سره ښه نه لګي او دی دا تمنا کوي، دا ارزو کوي چې کاش دا نعمت د ده سره نه وي. مثال د چا علم دی، عهده ده، مال دی، دولت دی، هغې ته په بد نظر باندې کتل او په زړه کې دا تمنا کول چې دا کس د دې لایق نه دی، د دې مناسب نه دی او دا د ده سره نه وي، نو دا به ډېره ښه وي. دې ته حسد ویلی کېږي. بله غبطه ده. غبطه دې ته ویلی کېږي چې یو انسان د بل انسان سره یو نعمت وویني او دی دا تمنا وکړي، دا ارزو وکړي کاش دا نعمت زما سره وي، د ده سره هم وي او زما سره هم وي. د چا سره مثال علم دی، تقوی ورسره ولیده او دی تمنا وکړي، ارزو وکړي کاش دا علم او دا تقوا چې کوم ده دا دته نصیب شوی ده، نو چې الله یې ماته هم نصیب کړي. دې ته حسد نه وایي، دې ته غبطه ویلی کېږي او غبطه جایز ده. حسد او غبطه کې دقه فرق دی. حسد دې ته ویلی کېږي چې یو انسان دا تمنا وکړي چې کاش د ده نه دا نعمت واخیستلی شي او ما ته راکړی شي، او غبطه دې ته ویلی کېږي چې دا نعمت د ده سره موجود دی، د ده سره موجود ښه دی او مال هم خدای پاک راکړي. په حسد کې چې کوم دی د بل انسان نه د نعمت د اخیستو تمنا وي، کاش که دته میلاویږي او که نه میلاویږي، که دته میلاویږي او که نه میلاویږي، دې ته حسد ویلی کېږي. او په غبطه کې دا دغه دی چې د دغه کس سره هم موجود وي او دا انسان چې کوم دی د خپل ځان دپاره تمنا او ارزو هم کوي. حسد ولې منع دی؟ حسد ځکه منع دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې حسد په حقیقت کې د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی. حسد اصل کې چې کوم دی د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی چې دا بنده د دې نعمت لایق نه دی، الله دله دا ولې ورکړی دی، نو گویا دی د خپل ګمان مطابق د الله په فیصله چې کوم ده دا غلطه ګڼي، دا غلطه ګڼي. نو د دې د وجې نه حسد چې کوم دی دا د الله رب ذوالجلال باندې اعتراض کول دا د ټول نه بدترین جرم دی. په کار دا ده چې موږ او تاسو ځان د حسد نه وساتو، موږ خپل زړونه چې کوم دی دا خپل ورونو ته بالکل صفا کو، خالص کو، چې الله زموږ او ستاسو عبادت دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي.